دا ویډیو را لدل تر بنگلاديش یو ملګری راولېږل او رالوي یار تاسو پښتنو نه داسې څه ګناه شوې ده چې کله هم داسې څه واقعه راځي کله هم وایي فیسبوک کولو کوم نو په پښتونخوا کې په پېښور کې نه خو صرف پېښور پیژني وایي په پېښور کې به څه ناڅه واقعه شوي وي پښتنو کې به څه ناڅه واقعه شوي وي دا جي په کوهاټ کې پتانده ډیم کې کښتۍ اورېدلې ده چې پکې 13 د مدرسې طالبان سوارو 19 تراویح کې ریسکیو والا لس پکې وفات شوي دي او د نورو تلاش لا جاری دی جی نو ماره بنگلاديش مرګري لوي چې نه مونږ پښتنو نه داسې څه ګناه څه خطا نه ده شوي بلکې مونږ د الله پاک خوښ یو الله پاک مونږ په مختلف امتحانونو کې شي نو دا واقعي خبره ده چې کله هم فیسبوک کولو کې نو په پښتونخوا کې په پښتنو کې چرته نه چرته بس داسې واقعي شي وي یا د قدرت د طرف یا د انسانانو د طرف چې هغه یقینا ډیره افسوسناک وي او د سړي په ډیر زیات زړه خفه شي زموږ په پاکستان کې سیف ټیشته نه جوس مال پته نشته چې دا کښتۍ څومره و چې د پکې 13 د مدرسې طالبان ورسوار کړو دا ډیر غټه کښتۍ و یا وړه کښتۍ و د لوډ په وجه باندې دا وړي دا یا څه وجه و چې دا کښتۍ وړي ده او دغه ماشومان د سر قضا پکې راغلی و لس ماشومان چې کوم دی هغه الریډي جان بحق دي 19 ماشومان تراويست دي هسپتال له منتقل کړي دي او د درو تلاش چې کوم دی لا جاری دی هم زما ملګری دا ویډیو ګوري دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ زما پیغام دا دی چې موږ له پکاره چې موږ ډیر زیات استغفار شروع کړو کې دې چې موږ الله پاک ناراضه وي خو په موږ باندې او حکومت داسې حکومت راغلی دومره ګرانی شو ورستر وځه ګرانی کیږي د غریب جون په پاکستان کې بالکل ګران شو چې کم خلک دیاړي مزدورکار خلک دي ای خو بيخینن سبا روټي هم نشي خوړې دومره ګرانی شو په پاکستان کې دا ټول زموږ د اعمالو نتیجه ده کله موږ الله پاک په یو امتحان کې چې کله په بل امتحان کې چې نو موږ له پکار چې ډیر زیات استغفار وایو الله پاک موږ په استغفار باندې رضا کوجی کله موږ نه الله پاک رضا شونه زموږ هر مشکل به آسان شي هر طرف نه به زموږ غیبی مدد کیږي خو چې کله موږ نه الله پاک رضا وي ډیر زیات افسوسناک واقعه راغلی د یحیی ماشوم واقعه ختم شو روزانه په خیبر پښتونخوا کې د مخکې په دیر کې غسوات طرف ته یو واقعه شي و چې یو جنۍ پکې وجل شي و دا ډیر واقعیات روزانه راځي سوشل میډیا ته راشي سو واقعیت اوس سوشل میډیا ته را نشي نو یقینا کې دې شي موږ نه الله پاک خافوي زموږ چې کم اعمال لی هر سړی له پکار په خپل اعمال باندې لک فکر وکړي چې آیا راځه کوم اعمال کوم دا د الله پاک خوښون کې اعمال دی د الله پاک خلاف زما نو ډیر زیات خفه شوم یار ډیر زیات د ماشومان له سپیشل دوا کوي څومره هم ماشومان ریسکیو ولا بچکړي دي هسپتال ته منتقل شوي دي دا غي د روغ صحت د لپاره دوا کوي کم ماشومان چې الله پاک واغشتل نو ایله د مغفرت دوا کوي ځکه د مدرسې طالبانو غریبي کورنۍ نه به تعلق لرلو خامخه او سپکه لا به درې ماشومان چې کوم دی لا به درکه دی به هم ډیر زر ریکور شي ځکه د ریسکیو اپریشن جاری دی نو چې کم خلک پکې مطلب شهیدان شو کم خلک الله پاک واغستل د مغفرت دعا کوي چې کم خلک هسپتال کې دي نو الله پاک ته غیله روغ صحت ورکړي د ویډیو کتر ډیره زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډیره زیاته مننه جی والسلام